بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل الثالث الحاضر ينتسب خصما عند الغائب بحيث يكون الحكم على أحدهما. وليس يبدأ تقريبا دريم فصل شروع دي او احکام د دعوی راته بیانوي. هغې کې راته دا خبره کړې وه څوک به خصم وي څوک به خصم نه وي. نو ویل دا ډېر فروعات لري ټول نشو بیانولی څوک خصم دی څوک نه دی. خو دې لپاره به اصول ذکر کړو. په هغو اصولو کې یو دا د چا چې په یو شي باندې اقرار صحیح کېږي نو که هغه انکار کوي څوک بې دعوه وکړي نو دا خصم جوړېږي. قاري بره به ګورې توب کې برون ویم نه تا اورېدلی دی دا ښه مخکې راځئ. دویم اصل دا و چې دعوه د عین وشي نو مونږ ویلي د دې درې صورته جوړېږي. صاحب ید دا به خصم وي که نه به وي. لکه ملک مطلق دعوه شوي نو صاحب ید دا خصم دی خو سره د مالکه. او که صاحب ید باندې د یو داسې فعل هم دعوه وشوي چې فعل صرف د صاحب ید فعل وي نو بیا فقط صاحب ید خصم دی. او که چېرې د صاحب ید د فعل دعوه نه شوي بلکې کوم مالک دی د هغه په فعل باندې دعوه شوي نو بیا هم هغه صرف خصم دی. دا قسم کړی دا دوه اصله شو. دریم اصل نن سبق توجه ده که اوس وایي کله کله داسې کېږي چې یو حاضر سړی چې دی هغه د غایب نه خصم جوړېږي. تاسو ته خو دا مسله معلومه ده چې قضا علی الغایب جایز نه ده. البته کله داسې کېږي چې دوه کسان وي دواړه مدعا علیهم وي مدعا علیهما یا ډېر وي یو کس حاضر وي باقي نور غایب وي. دغه یو کس چې کوم حاضر دی دا د مدعي خصم جوړ شو د نورو ټولو دپاره دا کافي دی. کله کله داسې کېږي. راځئ د هغې صورتونه بیانو ورته متوجه شئ ښه. وایي خو دې لپاره به مولوي صاحب یو قاعده موږ زده کړو. څه مو ویل حاضر سړی چې دی دا خصم جوړېږي خصم ودرېږي د غایب نه. دا کله چې کله د حاضر باندې دعوه ثابتول داسې لکه چې په غایب هم ثابته کړه. او دا به کله دا به هله چې کله د دواړو حق اتصال وي چې په یو ثابت شي په بل به هم ثابت شي. نو که په حاضر ثابت شو داسې شوله چې غایب باندې هم ثابت شو. دا مسله زده شوله. اوس پې تفریعات دي ګورئ. الحاضر ينتسب خصما عند الغائب بحيث يكون الحكم على احدهما. دا به هله چې حکم على احدهما چې وي حکم على الاخر وي. اذا كان خدا دا خبرم چې وکړه د دې لپاره یو صورت دی هغه ده اذا كان بينهما اتصال في الحق المدعى به. کله چې دواړو منځ کې اتصال په حق کې وي کم حق کم چې مدعا به دی. ويكون ذلك في مواضع دا په ګڼو ځایونو کې دی. نو اوس یو واورئ. اول تا مسله دا اوس ته مخکې نه معلومه ده د قدري نه لږ متوجه شئ. یو مدیون دی مدیون مفلس شوی دی او داینین رال داینین وویل چې زه به دا خبره لږ پوره وکړم بیا به دې کې سیټ کوم دی. د قدري مسله د هغه کومه درې صورت دي. که چېرې داینینو ثابته کړه چې د مدیون سره پیسې شته دي او موږ له نه راکوي نو قاضي به یې قید کړي جیل کې به واچوي. داسې ده. دویم که مدیون په ګواهانو سره ثابت کړه چې ما سه یو روپۍ هم نشته دی بیا امام صاحب وایي قید کول میاد کول پکې نشته بیا دې ګرځي. څو مسلې شولې دوه. درېیمه مسله دا ده دا قدري کې ویلي دي ښه شرانه جوړ کړې مې دي. دا درېیمه دا ده چې نه داینینو سره ګواهان شته دی چې د مدیون سره پیسې دي نه د مدیون سره ګواهان شته دی چې ما سره پیسې نشته. نو په دې وخت کې د داین وایي قاضي صاحب دا قید کا نو په دوو صورتو کې قید کولی شي. یو دا چې د داسې قرض په بدله کې چې د هغې هغه مقابل د سره حاضر وي یو شی اخیستی دی پیسې په پاتې دي د دغه شي په حق کې د دغه حق په باره کې دا قید کولی شي. او دویم یو عقد یې کړی دی او هغې په وجه پې پیسې راغلي لکه نکاح یې کړي مهر پې پاتې دی کفیل شوی د چا نه
او پیسې په پاتې دي دا ویلو کنه په دې دوه حقوقو کې به هم قید کولای شي د دین علاوه به نور قید کوي نه ټول څو صورت شو درې بهرحال دا مسله زده شوله په دې کې یو مسله ده چې کله مدیون دا ثابت کړه دا مې دویمه وکړله چې ما سره روپۍ نشته دی نو به قاضي قید کوي نه دا څه ده که نه ګواهانو سره ثابته کړله اوس مثال پنځم داینین دي یو حاضر دی د قاضي په مجلس کې او مدیون په ګواهانو سره ثابته کړله چې قاضي صاحب یو روپۍ ما سره نشته دی قاضي فیصله واوروله د دې یو داین په حضور کې او نور څلور غایب دي نو د دې یو خصم جوړېدل دا د باقي څلورو نه هم کافي شو مسله پوه شولې نو که دغه قدرین په ګنې وره مات کړی ما په خیال بیا پې نه رسېدلو سم ورسېدی پې تاسو وګورئ لکشن وایي احد الغرما چې دي خصم عن بقیتهم فی ثبوت اعصار المدیون ترجمه کوم کو پوهېږئ پې فاذا اثبت المديون اعصاره خپل اعصار ثابت کو في وجه احدهم پیبسی څه دي فی غیبتهم سټ کوي قرآن دی او دا فی چې معاش خوي مع غیبه ته چې مع غیبت بقیتهم سره د دینه چې باقی غایب دي صحیح د فیم ټیک دی فی خو ما په معنا راځي نو ثبت اعصار فی حق الکل ثابت بشي اعصار د په حق د کلو کې او غیبتی کې تاسو ما څه ته جوړ کړئ دا هیغونه وسره لیکل ده نو هیغه نشته تی کوي تی صحیح ده کنه تی ده فی غیبتی ولیکي صحیح فی حق ولا يحبس لواحد منهم یو د پاره هم قید کوله نشي مخکې راځي هجی 55 نمبر ماده دي ته وکي نور اسانه دي خبره د وقف متولین دي او چا په وقف په یو شی دا وکړه نو متولین مثال به تور ډیر شي دي څلور 15 کسان دي یو قاضي مجلس حاضر شولو او دغه مدعي څه خبره ثابت کړه بده باندې یعنی دا خصم جوړ کولنده دا نو دا د باقی نورنم خصم شو لکه حق اتصال دی د ټولو مخکې حق اتصال او دایني د حبس والا حق شو راځه ولا احد نظار الوقف دا به خصم ان بقيتهم راځه فاذا وقف رجل ارضه على قرابته مثال یو ذکر کړی دی مثال په تور باندې مولا صاحب زما څومره اقربا دي هغه د زما د کور وقف نو د مثال په تور باندې څلور رونه دي نو هغه ته وقف شو اوس یو کس رالی قاضي صاحب ته وایي قاضي صاحب زه مرور یم او د قاضي په مجلس کې به دغه څلور رونو کې صرف یو حاضر دی درې نشته دا پنځم وایي زه مرور یم او ګواهان یې راوستل او دا یې خصم جوړ شو او دا داسې ختم شو لکه بس ثابت یې کیو که نه ثابت یې لکه ثابت یې کی د ده په حضور کې داسې شو لکه چې نور مانې هم ثابته کړله لنډه داره دا یو چې دی قاضي مجلس کې حاضر دی دا به خصم شي د نورو نه هغو پسې به ودرېږي احد فاذا وقف رجل ارضه على وقف متولين وقف چې خیال ساتي څوک فاذا وقف رجل ارضه على قرابته وجعل النظر للمتعددين ډیرو کسانو ته نظر وسپارلو فدعا احد یو کسره له داوی وکړه چې انه من قرابته زم د قرابت نه ما واثبت فعل او ضمیر پکې فاعل احد تراجی دي واثبت او دي سلی ثابت کړه على احد الناظرين باندې في غیبه الباقین باقی غایب دي چې شی ثابت کړلو سي مفعول به دا دي اثبت قرابته للواقف چالک واقف سره زمام قرابتو کنه فيثبت على الكل طول د پاره دا خصم شو طول ثابت شو پدیم پوه شو مخکې راځي احد مستحقي الوقف خصم للباقين اذا كان وليس لك برو ګوري دی مناسب دوه کسانو توقف وکړو چې دغه دوه ورونه چې دي کنه دغه دوه ورونه دوی ته زما دا کور وقف نو دا مسله د سکی عنوان داګ دی چې وقف هم یو وي مطلب دا کور می وقف واقف هم یو وي دا سینې ویلې دا کور د در بارا یو وقف به هم دا وقف وي دا کور در بارا دوه سوقونه دوه شو نه دسی ویلي بس دا کور دغه دواله کانو د پاره وقف
نو وقف یو شو څوک چې وقف کوي هغه یو دی واقف هم یو وقف هم یو په دې دوه ورونو کې اوس یو ورور مړ شو او داغه بچی پاتې شو هغه بچو مثال څلور بچی دی یو بچی رااله قاضي صاحب ته وی دا کم ترز منګ پاتې دی اشي موقوف ټول ځان لګیر کړي موږ نه راکې هغه داوا وکړه قاضي صاحب ته وی قاضي صاحب دا سړي چې وقف کولو دای بطن من بطن الى بطن خبره کړې و تر څو چې یو بطن باقی وي کنه لاندینو ته نزي زلا باقی مزمن بچو ته لا وقف نه منتقل کیږي ادا ګواهانو سره ثابت کړله دا کم وراري چې قاضي په مجلس کې حاضر دی فقط یو حاضر شوی دی نو دا خصم جوړ شو کنه نو باقی نور ورونه نه دي حاضر دا هغه د لپاره نائب هم شو هغه هم خصم شو پیږي تاسو ګورئ احد مستحقي الوقف خصم عن الباقين خدا کله اذا كان كل من الواقف والوقف واحد واقفم يوي او وقفم یو کړي کما اذا كان وقف بين اخوين یو سړي دوه ورونو مینس کې شی وقف کو فما احدهما وبقي الموقوف في يد الحي شيء موقوف د حي بلاس کې پاتې شو واولاد الميت بلاس کې پاتې شو نو فبرهن الحي على واحد من اولاد اخيه گواهان ثابت کړل هغه یو کم چې ژوند دی څه شو على واحد من اولاد اخيه په یو کس باندې ثابت کړل د خپل ورور په بچو کې څه خبره چې ان الوقف بطن بعد بطن دیخه چې زلا ژوندې ما بچو ته نه منتقل کی نه فلا حق لهم في الوقف وقف کې د نور حق نه جوړيږي الا بعد وفاته مگر ال به جوړيږي چې کله دام وفات شي دیم بطن ته نقل شي واثبت ذلك او دا خبره ثابت هم کړله نو کان مخکې راشي ما ډایرک حکم ولګول دا کس خبره چالو دا ګوره ان الوقف قاضي سے وقف چره دا بطن بعد بطن دی لہذا د خپل لګیره فلا حق لهم في الوقف الا بعد وفاته دي خلق حق نشتا ما سره مگر چې وفات شمه واثبت ذلك او دا ثابت هم کړله نو کان ذلك حکمنا للغائبين اوس که قاضي حکم لګی دا به بچا باندې مشي غایبین باندې مشي شرع مجلہ للاتاسی جلد نمبر 5 صفحه نمبر 106 کې ورسره نور حکومت دی بیان کړي مخکې راځي ورلا ماده نمبر 57 يقوم احد اولیاء الدم دا خو مشهور مسله ده اولیاء الدم کې یو قاتل معاف کو ټول طرف معاف شو ځکه حق اتصال له یو دینو مقتول لټول شریک مثال ورور دی يقوم احد اولیاء الدم مقام الباقين في العفو عن القاتل فاذا به عفا غلط دي همزه لري کوي فاذا عفا احدهم ثبت يعفى وكلا ثبت العفو في حق الكل لان احدهم نائب فيه عن جميعهم لکه بروس به ورانه ما تاسو موږ ترجمه نه کوو تاسو به کله قصې وکي خالی نشان به کوي به ورانه وای مخکې راځي کماله اٹاو ينوب احد المسلمين هجي د امان خبره من قدرت کې کړي و کې یو کس یو مسلمان امان ور کې حدیث کې مرাজি پټولو باندې داغي پورا کول چې خیال ساتل دا لازم دي اګه نقصان پکې او قاضي به وته وي لکه د امان تعالی درکړې مات لکه دا خو به یو غب جوړ شي بازار سره وي ما امان ور کو ما امان ور کو ها قاضي دا ملي شي چې لکه زمنګ نه غیر کڅو امان ور کې یا بنوي امان کدا چې کې ملک به قصه ختمه ده به موږ دام ویلو کم تاجر زی راضي یا زمینه دغه امان هم نه قبليږي ورهلو ګوري ينوب احد تشو ينوب احد المسلمين عن بقيتهم في اعطاء الامان للحربي الداخل بلادنا فكان كامان جميعهم لانه نائب عنهم وشو مخكي 59 نمبر ينوب احد تقول لك شك مشو ده موبايل چالو دي او کنه چالو دي ينوب احد من كان اهلا للخصومه ولو ذميا عن جميعهم لك برو غنولي سب کله کله د سکیږي چې اهل خصومت ډیر وي یو کس چې ودرېږي کنه د نور نه کافي کیږي اگر کله یو کس ذمي ولې نه خو چې خصومت والا دام وي مثال به تور باندې یو سړي په شریکه کلا ولاره کې کور جوړ کو شریک مشترک لاره ده
شرکت اباحت دی پکې ټول وته شرکت یو قسم ویلو یو کس پکې مثال کور جوړ کو نو قاضي مجلس لا لازمي ورلې یا یو کس مسلمان ولې چې قاضي دا کار وران کړی دی نو دا دغه کور ولو خصم جوړ شو کنه حالانکه کور ولا خصم نورم غایبین ډیر شدیده دغونه غایب شو اتصال په حق کې دی کنه ټول دغه خبره ده ينوب احد من كان اهلا للخصومه ولو ذميا عن جميعهم في المطالبه بنقض بنائه چې دغه مدالې د دیو چې د کنه دا مورانه کی کور کم بنا اقیم فی طریق عام اغه بنا چې قائمه شوی په طریق عامه کې او کوم نافذ وي کلا او لاروي او فوتی بند نه وي خشي 60 ينوب احد اولياء المتساويين عن الجميع في التزويج الصغيره خور د ماشومه نابالغه نورونه کې یو ورورم نکاح وکړه کف کې وکړه په مہر مسلمانې وکړه نور په اعتراض نشي کولای مطلب دا یو چې د نور نه دا نائب جوړیږي ځکه اتصال له بحق کې ولایت ينوب احد اولياء المتساويين متساوي ويين نه جوړیږي متساوين عن الجميع في التزويج الصغيرة بكفء وبمهر المثل وليس للغائبين أن يعارضوا غائبين به تعارض نشي کولای دا موږ نه منو ویږي په ماده نمبر 61 الشركة في كل دين أو عين بسبب واحد موجبة لقيام الحاضر مقام الغائب في الخصومة هذا عند أبي يوسف تاسو لک برو ګوري مولسم دا د قدرت والا مسله ده خلک تعبیر بدل لري سړي ته کې پته نه لګي مسله دا من قدرت کې ویلی و په مقاسمه کې مقاسمه ته چې پکې نه ویږي کې نو ویلي دي ک شریک کسان دي او یو نیم یو یا دوه کسان پکې نه دي نشته او دا بقیه قاضي سے مجلس ترال قاضي سے منګ ته مثال به تور مانی دا تقسیم راته وکا یو پکې نشته نو تقسیم به کوي کنه به کوي دا کم چې را حاضر دي دا غایبینو په ځای ودرېدل شي کنه نو صاحبین مطلقاً وی ویا کول شي ټیک ده بس خو دې کوم څه شرایط ویلو کې یادم وی تعدد به پکې وي د میرا منقول غیر منقول خبر هم کړی وي او دا او دای کنه امام سے وی امام سے قول مفتى بهم ګرځولې دي امام سے برای دا چې دا مطلق سبب کې نه ده دا صرف د میراث خبره ده صاحبین د سی وی چې حق یو وي او د یو سبب په وجه راغلی خلوص مثالونه روان دي نو بس ځینې کسان قاضي صاحب ترال دا د نورو نم نائبین جوړ شو حقم یو وي او څم وي سبب یو وي امام سے وی صرف فقط یو صورت کې دا کیږي میراث کې ځینې ورسرال قاضي صاحب ته او یو وارث نیم پکې غیر حاضر هم دی نو تقسیم کول غواړي دا کم چې حاضر دي دا دغه نائب جوړیږي میراث نه علاوه بل کې نه کیږي تاسو وګورئ لکه نوري مثالونه شته الشركة في كل دين څه قسمه دین کې شرکت وي یا عین کې وي خو بسبب واحد سبب یو وي موجبة لقيام الحاضر دا موجب دی تقاضا کوي چې حاضر دی قائم شي په مقام د غائب باندې په خصومت کې هذا عند ابي يوسف رحمه الله ومحمد واما عند ابي حنيفه رحمه الله فالنيابه مختصه في الميراث سر میراث کې دا دم قدرت کې ویلی خو یادم وي البته میراث خبره کې به دي د صاحبانو قول او قدرت ولند ذکر کړي هغه بل کې دا هغه اعلی د چی په لاس ته بل کې دي کې دوه درې قصې وي او ما کلند کتلې ګورو تا سار می کتلې دا مثلا مثال واورا لرجل دين على رجلين فبرهن على احدهما والاخر غائب قضى به عليهما عند الصاحبين اي یو سړی دی په دوه کسانو باندې قرض دی مثال په تور منظمه په مناسب او بنیاز باندې قرض دی اوس د مناسب مجلس کې حاضر دی د قاضي مجلس کې د نیز نشته مو ویل تا او غوان میرا وصل بدی دوه زما قرض دی نو د مبارک قاضي سے فیصله وکړه چې قرض ثابت شو سی ور کوي نیز مبارک شولا ولی حق یو دی دین دی سبب یې یو دی مثال په تور باندې چې مې په دوړو په شریک خرڅ کړي دي نو وای ها
لرجلين دين على رجلين فبرهن على احدهما والاخر غائب قضى به قاضي په بده فیصلو قضا به عليهما قاضي په فیصلو کې په دې حق باندې عليهما د دوړو خلاف او ته یو څه ورکې اند صاحبین خدا له چا راي دا ځکه امام صاحب سره میراث کې منی کړه بل صورت برهن انه شرا بيتا من رجلين هو بيدهما دا صورت څنګه احترازي دی کته څه لګو غوري سبب بدل لې زه د مولا صاحب دی کنه دا ایو نيز دی مولا صاحب مجلس ته قاضي کې حاضر دی زو یم قاضي صاحب په دې دواړو زما داوا ده دا کور چې دی دا کور دا ما د مولا صاحب نه مخېستو او د نيز نه مخېستو من رجلين شو اسباب بدل شو او نيز نشته مجلس ته قاضي کې د مولا صاحب حاضر دی ما غواهان را وستل نه د مولا صاحب چې دی وس یو کور دی نه د ځان د طرف خصم نه جوړیږي او نه د هغه لپاره جوړیږي دواړه به حاضرېږي به زدا ور کوم به سبب بدل شوی خپل وي تاسو ګورئ برهن انه شرا بيتا من رجلين هو بيدهما دا کور د دواړو بلاس کې دی او زه ما د دواړو نه بیل بیل اخیستې دی د مولوی صاحب چې کوم حاضر دی کنه دا هم خصم نه جوړیږي تر څو بل نه راغلی ځکه شریک شي کې به دواړه حاضرېږي اسباب بدلی واحدهما حاضر والاخر غائب نو لا يحكم على الحاضر قاضي به حاضر باندې فیصله نه کوي الا في حصه اتفاقات هدا د پیسې کې کولای شي په ټولې نشي کولای ما خبر پورا نه وکړي دا کوم چې حاضر دی سره د پیسې کې قاضي فیصله کولای شي چې د ته وای مدعي ته ورکه غواهان راوستي دي دا غایب په حصہ کې ترڅو غایب نه راغلی نشي کولای فیصله ولا ينوب خصما عن الغائب غایب نه خصم دا نه جوړيږي اگر کدا اقرار وکي وین قرب نصیبه اگر که اقرار په خپل حصہ کې وکي ټیک د ازمای صداقت د مدعي دا بهم دا بل نه خصم نه جوړيږي لانه وجه المرسل تبعيه او نه ده کنه سبب یو نه ده لانه لما تعدد البائع لم يكن حق احدهما متصلا بحق الاخر اصل وجه دا اوس د یو حق بل سره متصل نه دی موږ شروع کې ویلو کنه چې یو بل نه لای بل جوړیږي چې یو باندې دا وداسي لکه چې په بل باندې دا ادا به کلی چې کله حق کې اتصال وي دلته خو باین بیل دي نو حق اتصال نشته نو یو باندې دا وداسي نه ده لکه چې په بل باندې دا یو د بل نه خصم نه جوړیږي دا خبره اصل وکړه لانه لما تعدد البائع ولم يكن حق احدهما متصلا بحق الاخر وللتفرق الصفقه صفقه بقى مختلفه بای دو شوي دي فلم يوجد موجب الانتصاب نو موجود نشو مقتضی د انتصاب چې دا یو ودرېږي دا بلنا هو الاتصال او مقتضی څوک اتصال د حق کنه یار کنه نه پیږي ماده نمبر 64 اذا كان ما يدعي على الغائب سببا او شرطا تاسو لږ برو غوړئ مولوی صاحب کله کله داسې کیږي امقه قصه شروع ده چې دا حاضر چره دا خصم ودریږي د غایب نه نو یو خدغه صورت تیر شلو چې کله اتصال حق وي صحیح شو دویم صورت اتصال حق وسکټ کوي نو تقریبا منګ ول عنوان ورګو نو داسې ویلې شو چې دا حاضر چره د غایب په ځای ودرېدل شي د لپاره درې شرایط پکار دي درې صورتونه یو دا چې اتصال حق وي دا تیر شو صحیح شو دویم دا دی چې دا حاضر چې دی کنه په د باندې که حق ثابتېږي نو د غایب باندې حق ثابتول د دې لپاره سبب دی اول به حق به غایب ثابتو عقب سبب وي د دې لپاره چې په دې حاضر ثابت شي دې لپاره درې مثال ذکر کړی دي نو په دې حاضر باندې حق ثابتول مسبب دي د پاره د دې چې پچا ثابت شي غایب باندې نو چې مسبب ثابتيږي مسبب بغیر د سبب راضي نه راضي کنه نو په دې حاضر باندې حق ثابت کو دا بدا شي لکه بچایم ثابت کو په غایب باندې لنډه دا لنډه چې دا حاضر به داغه نائب جوړ شي داغه به بدام خصم شي خیالم ده کنه دا څوم شو دویم او دریم شرط را روان دي چې د حاضر باندې داوا ثابتول حق ثابتول دا مشروط وي په یو شرط باندې او شرط دا دی چې په غایب ثابت شي
نو مشروط خو له موجودي کې چې شرط موجود شي نو چې په دې حاضر باندې ثابت کړل مشروط معلومیږي شرط موجود دی غائب باندې هم حق څه ثابت شوی دی خلاصې تاسو ګورئ لکشان اذا كان ما يدعي على الغائب هغه شی چې داوی په غایب کې دا سبب وي دا دویم صورت شو انتصاب یو خطیر شو کنه اتصال دا دویم حساب کوي او شرط یا شرط وي څه لپاره شرط وي لما دا داوی حق د پاره يدعي على الحاضر کوم چې په حاضر باندې کوي فبعد ثبوت الحاضر خصمه نو پس دا غنه چې ثابت شي چې د حاضر خصم دی یعنی بو خصمن الغائب دا بنایب شي خصم بند کړ د غایب نه مثالونه وره تقریبا 3 مثال ور کړی دي کما لو ادعى على شخص میراثا تاسو لږ بر وګورئ مولوی مثال دا دی په دې مناسب څه داوا وکما چې یار داز ما ورور دی مال به د میراث راکړه دا وفات شوی دی مثال داز ما ورور دی د نور ورثو ته مال به د وروري میراث راکوي خیالم ده کنه او دا به له جوړیږي د غایب نه حاضر چې د دې ورور قاضي په مجلس کې حاضر وي ازو هم دا کوم ورور چې ستا مړ دی د ازما مرور دی د میراث مال راکا او نورونه نشته خیالم ده کنه بلکې نورونه سره یادوي ما یا نورونو خبره د ضرورت دی کې نشته لري یو او دویم مثال یا د الکه تزما ورور تاب معنی لازم راز غریبی مال نفقه راکی څه صورت شو دوا زه ته نه ورسېدلی تاسو بلانه سره رسېدلی ځکه زه ته نه رسېدلی به ول راشي اول صورت دا دی کنه زم چې لکه دا مولا صاحب چې دی کنه دا وفات شوی دی د ورثه ته ویما دا زما ورور مال میراث راکې ځل کوي او ورثه د قاضي په مجلس کې حاضر دي او گواهانو سره ثابت هم کما نو دو شي نه ثابت شو یو می دا ورور شو میراث برا کړاله یو دویم د دیو پلار چې نسب مم ثابت کو هغه مر سره د دیو پلار مجلس کې نشته لري خدا کوم ورثه چې دي کنه دا نائبین شو دا پلار او وجه سره وجه مدقه ده چې دا میراث شری د دې سبب څوک دی قرابت دی کنه نسب وغیرہ دی د څه وایو نسب دی نو دغه نسب سبب دی او دا میراث نو دا میراث می چې ثابت کو کنه دا مسبب دی سبب ور سره ثابت شو ټیم په ډیر واړو لکه تاسو ګورئ یو خدا شو او بل نفقه وا نفقه سبب هم څه دی قرابت دی نو چې کله نفقه ثابت کړه قرابت مو ثابت کو زم دا پلان کې زوی مکان كما لو ادعى على شخص ميراثا او نفقه او څه ویل انه اخوه زکه زی وروري مکان یار فرض په پیږي نو جاز له ودل جائز د ايبرهنا برهنه يبرهنو ايبرهنا چې دا گواهان راولي على هذه الدعوه باندې ثابت کی وهي وان كانت وكيدا دا و چې دا اگر کدا مشتمل ده په داوا د نسب باندې داوا د نسب هم پکې کیږي به څه وي من اب المدعى عليه د مدعى عليه باب باندې د نسب داوا کوي حالن کې اب چره او هو غائب الا ان الحاضر دا وارث چې ينوب خصمن هو دا خصم جوړيږي د اب نه هم ولی لان ثبوت د نسب چې د غائب نه دغه سبب د میراث ته او سبب د نفقه دی پوهیږي په الکه نو ټول به پیږي کنه مخکې راځي وكمال ود على رجل انه كفيل من فلان الغائب بما ثبت له من الحق فاقر بالكفاله وانكر الحق واثبت المدعي حقه يحكم تاسو متوجه شي ما قاضي سے مجلس ته مولا سے راوصلو چې دی مولا سے زما په دغه نیز باندې 100 روپۍ وي او ذات کفیل جوړ شوی دی صحیح مناسب دوه خبرې وکړلې وای کفیل ته جوړ شوی دا منم بالکل کفیل یې خدا نه منم چې بنې 100 روپۍ وي څه کفیلو موزه غلط شوی بنې 100 روپۍ نه وي داسې به جوړ ګنور نه جوړیږي نو دا اومني چې زه کفیلو ما دا نه مني چې په اصل باندې ستا پیسې وي مدعي ته وي او زه په ګواهانو سره ثابت کوم چې باغې می پیسې وي ته کفیل وي کفالت خو اقرار هم وکړلو پیسې می باغ باندې وي نو دلته زما پیسې ثابت شولې ته کفیل ته به راکې او کني نه ځنه به علامه په دواړو ثابت شولې دلته وګورئ دا کفیل چې دی کنه دا نائب جوړ شلو د غایب نیز د اصل نه
او وجه څه ده وجه د سبب والا ده دی مناسب دی حاضر باندې چې دا پیسې ثابتېږي د دې سبب څه دی چې زما په اصل باندې روپۍ دي او دا کفیل جوړ شوی دی نو غایب باندې ثابتېدل دا سبب دی حاضر باندې ثابتېدل مسبب دی په حاضر باندې ثابت شو سبب امر خپل ثابتېږي ورسېږي وګورئ لکه کنه ته پیږي وكما لو ادعى على رجل انه كفيل عن فلان الغائب بما باغ حق باندې ثبت له غزر روپی چې غدر پر ثابت دي من بیان کې یعنی کم حق ثابت دي وسرا شک فی الله مجلس تقاضا کې وای فاقر كفيل اقرار وکړو بالکفاله خو انکر الحق انکار د چانه وکړو د حق نه دا وینه منو واثبت المدعي حقه سبب کې ما مخکې دې لیکلي وان کر الحق کې کان کړه د فاعل ضمیر اصل تراجی کو نو کوي به بولېږي اصل حق نه انکار وکړو خدا ټیک نه دی کا دغلته مجلد کې وکتل نو الته صفات قشان وان کر الحق او کفیل انکار د چانه وکړو حق نه وکړو واثبت المدعي حقه او مدعي خپل حق ثابت کو يحكم بذلك نو فیصله بکی بدغه په حاضر باندې هم غائب باندې هم کلیهما بدواړو والكفيل في ذلك نائب عن الاصيل وجسد لان وجوب الحق على الاصيل چې ده سبب لوجوبه على الكفيل پیږي 67 نمبر ماده وکړه دو مثال ذکر شو د سبب والا دریم مثال واوري مثال په تور باندې ز شفعي داوا کوم قاضي په مجلس کې چې قاضي صاحب دا مولا صاحب چې ده کنه د کور اخیسته د نیز نه زه به شفا کوم ما ور سره کور جنگیدلې ده پټه جنگیدلې ده توجه ده مولا صاحب انکار وکړي چې یار ما دې نه دی اخیسته خو ما خپل پټه ده ما غن اخیسته نه دی خپل پټه مې داسې لګي ویږي نو زه گواهان را ولا ما گواهان او په هغه سره ثابت کم چې تا ته اخیسته ده نو دوه شي نه ثابت کړای یو دا چې دا پټه ستانو دا د نیز دی دویم دا تا ته خېسته په کې شوپا کوم یو په نیز باندې ثابت شو پټه داغه دی او زه به تعلم یو په دمانی دلته وګورئ دا حاضر چې کنه مولوی صاحب دا مجلس کې حاضر دی دا نائب جوړیږي د نیز نام ما نیزم خصم کو باغم دا وشو پټه ستا خصم می جوړ کو خو غایب دی نو خصم هونه جوړیږي دا حاضر به داغه لپاره نائب شي توجه ده ولی دلته سبب خبره ده دا شفا ثابتول شي دي د دې سبب څه دی چې دا ملک د نیزوی او په دې ملاسم باندې خرڅ کړي دا سبب دی چې مسبب ثابت شول شفا ور سره به څوک ثابتيږي شراب هم ثابتيږي کلم دې کړه وای وکما اذا ادعى شفعه في دار وعرض فقال ذو اليد انها لي ما شريتها یا دا خو ما خپل پټې دي خستمي نه دي فبرهن المدعي ان ذا اليد شري شراها دروغ ويخسته دي من فلان الغائب د نيز نه غسر بكذا بدون رپو باندې وهو يملك وهم غير مالك داينه مالك انه يحكم على الحاضر والغائب وينتسب الحاضر خصما عن الغائب راسي مخکې راځي ماده نمبر 68 ولاسه اوس دا خبره د شرط کوي مخکې چاوا ها دا به بند کو باقی ریکارډ باندې بل چالو کنه ما ډایرکټ دین مالا شرط والا خبره دغه کېږي خبر هم کړي وکنه چې غایب چې دی پاغه قضا نه کیږي کله کله حاضر نائب جوړیږي په خصم جوړېدو کې د چانه د غایب نه څو صورت دي ول درې یو اتصال حق یو سبب او واست شرط خبره څه مطلب د شرط یعنی حاضر باندې حق ثابتول شدي دا مشروط دي په غایب باندې د حق ثابتولو نو غایب باندې حق ثابتول ورله شرط وي او تاسو را قاعده یاد لرئ چې مشروط اله ثابتيږي چې کله شرط موجود شي چې کله په غایب باندې حق ثابتيږي دا خو مشروط دي دینه مخکې به موږ څه کوو غایب باندې به هم ثابتو او دا کس چې دا حاضر دا وداغه نه نائب جوړو لکه مثال به تور باندې
یو جنۍ ده د مناسب دا و کی د مناسب خزر دویمه بل څوک ده پټه اوس نکاح کړي چې مناسب تا ویلیو ما وته یاد کی مام یو بل کالجه مالجه سي نکاح کړي ده پټه باندې خزمه ته نه ده خبره دی مناسب ویل او کنه دی مناسب تماویل توجه کوي ښه د خزي ویل ده قاضي صاحب دا مناسب چې ده کنه د ویلیو کچري ما یاد کی دا غدوی می خزله طلاق ورکو کنه نو تبم طلاقي تسی ویلیو او گواهان راولي دا خزه ما یاد کی چې دا غدوی می خزله طلاق ورکړی دی لہذا زم پتا ځای ما طلاق یې مطلب او رہی کنه ازم دا د شی شی دی چې نه خزي اوري بلکې را خزي مولاني نه اوري دا خزي شان مولان نه هغه هم نه اوري مونږ ته پته نه بس خیر د نارانو خبرې پکې کوو خبرې خزي یاد ورکه خطا څه خبره پوه شولې کنه د خزي ویل دته قاضي صاحب دا سره چې د داسې ویلو که شری پلان کی خپل خزي د طلاق ورکو تبم طلاق کوي لہذا دا دوه گواهان دي په دې خبره چې شرط موجود شوی دی پلان کی خزي طلاق ورکړی دی لہذا زم طلاق کوي توجه ده نو قاضي به دوه فیصله کوي بس یو بداو کی چې گواهان راغلي دي مناسب پتام دا خزه طلاق شو دویم دا کوم پلان کې چې یاد کړی هغه خزه طلاق ورکړي پاغم طلاق شو دا قضاء الغائب ده ودا کوم حاضر دی دا ودا غنه نائب جوړ شي دا ول یار و یار دا حاضر چره د معنی حکم لګول خو مشروط دي او شرط چې مشروط حکم لګي په شرط بخپل لګي په دغه د طلاق حکم من اله لګو چې په هغه خو یې ولګو کنه نو دغه غو نه کیږي چې حالت نه یو دلته دی وشي خیالم ده کنه او کدا مثال خو نه درکې د غلام والا مثال امر کړی دی دی مناسب ته غلام راشي مولا قاضي صاحب دی مناسب ما ته ویلو د غلام دی چې ما وته یاد کی چې پلان کی خپل غلام کله آزاد کونو بس ته آزادي ته آزادي بده شرط چې پلان کی غلام آزاد کی او غوان راولي چې پلان کی خو غلام آزاد کړی دی نو دا به مزاد شي پلان کی والا به مزاد شي ولی هغه غایب دی وی هغه شرط دی لپاره تاسو ګورئ لکشان ادعى عبد على سيده انه اعتقه صحيح او امراه يعني ادعت امراه على زوجها انه طلقها الک څنګه غلام آزاد کړي خزل طلاق څنګه ور کړي دي نو تفصیل واورا لان السيد علق اعتاق عبده على اعتاق فلان الغائب عبده مخکې کړه او على طلاق فلان الغائب زوجته وقد وجد الشرط شرط موجود شوی دی واثبت ذلك گواهان سره ثابتم کی يحكم على الحاضر والغائب جميعا فهذا مثال الشرط قصه ختمه ورسېدلې به اوس دا کوم عبارت چې تخکاری و ان کان دې جن نوې عبارت د تاسو ته ولي کې یہاں سے نیا مسئلہ ہے دا مثلا ځان له کني به کې ګډ وډ شي خو مضبوطه کام واچوي الګ مسئله صحیح ده غواړي چې نو بس نور خو بیګ نه وڅ اټومیټک واچو دی خو ګوري جی ولا سیوا اوس کله کله بل کار کیږي سبب خبره به کې تیر شو لکنه حاضر چې د غایب نه نائب جوړیږي چې کله اتصال وی کله سبب وی کله شرط وی د سبب کې اوس مسله راته احترازي ذکر کړي لکه تفصیل به کې کوي نو څه صورت تبار کوي غیر لپاره نو اورا کله کله داسي چې د حاضر باندې فیصله کول چې دا مسبب وي په غایب باندې د فیصله کولو خو دایما نوي سنوي دای ک باقی پاتې شي په غایب باندې فیصله نو سبب جوړیږي حاضر باندې فیصله لپاره خو هغه باقی پاتې نشي په خدمتږي لکه داسې سبب غایب باندې فیصله کول دغه شان سبب چې دایمه نه پاتې کېدل نو به با حاضر چې د غایب نه خصم نه جوړیږي مثال یې به خپوي شي تاسو دا مسله ده چې بیا فاسده کی مشتری چې دی هغه مالک جوړیږي په قبضه سره او نور شرایطی مو عوض باندې به خستی
ایواز به وته ورکړي په امر د بای باندې به قبضه کړي بای به فاسد وي دا سره شرایط هم ویلو یادم دي ور سره به څلور احکام مرتب کړي بای فاسده کې یو پکې داو کدا یو خدای چې به مشتری د مبیا واپس دغه تور کدا بای ته په بایم واجب ده چې مبیا واپس واخلي پیسې ورکي مشتری ته په مشتری واجب ده چې مبیا بای ته ورکي او پیسې ته خپل والی دا خبره مې یاد ده